أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بدايت کہ اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان تا یو دو حکمونه کوي او یو نهی ده. الله فذكروني ما یاد کوي نزبت تاسو یاد کم واشکروا لي زما شکر ادا کوي ولا تکفرون ناشکری مکوي. مخکې د الله رب العزت نعمتونه ذکر شو، د الله د کتاب تذکره شو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت تذکره شو، او د قبله د تحویل تذکره شو. دا نعمتونه د الله ما پتا سو ډېر احسانات کړی دي، نو ما یاد کړي. د الله رب العزت یادول دا پدری قسم دي. یو چې انسان ته د زړه نه الله یادي، د توجه الله ته برابري، د ذکر قلبي وي. دویم د جبه ذکر چې په جبه انسان الله یادي، خو د زړه توجه سره برابر نه وي، اجر ثواب پدې کېشته. خو دې باندې هغه آثار نه مرتب کیږي چې کوم آثار د دنیا دی. لکه یو ذکر په باره کې د نبی علیہ السلام وی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سحر ما خام مددري درزلوي نو په دغه غرض به الله دې د حادثاتو نه د تکلیفونو نه بچ ساتي. اوس یو انسان دا وی په جبه خود زړه او د جبه کنیکشن یو نه دی، نو ثواب په ته ملاويږي، خو فائدہ کې دي چې د تورن رسیده دنیا. دغه سي د یو ذکر په باره کې دا فضیلت ذکر وی چې دې سره د انسان رزق فراخيږي. دغه ذکر کوي خو صرف په جبه کوي، د زړه تعلق سره برابر نه، نو ثواب په ته ملاويږي، خو هغه فائدہ په نه مرتب کیږي. نو دریم دی چې ذکر په زړه سره همي په جبه سره همي، نو دې سره د دنیا او د آخرت ډول فائدې به ملاويږي. بنده چې ذکر کوي نو توجه سره پکار دی. بیا د ذکر اقسام کم دي، نو تلاوت دا اهم ذکر دی. د قرآن مجید تعلیم، د قرآن مجید تعلم، ترجمه، تفسیر، د ځان له یو مستقل قسم د ذکر. دویم اذکار شرعیه، لکه موږ نه پس الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا اذکار شرعیه دي. دا بیا دو قسم دي، یو تو مقید چې د هغې لپاره تعداد مقرر دي، الفاظ مقرر دي، نو هغه الفاظو کې بسړی کمې زیاتې نه کوي. اکثر خلق د موږ نه بعد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دي کې الفاظ سیوا کړي، ندی کی بالفاظ هم نسوا کوي، تعداد بم نسوا کوي. لکه الله اکبر یو ځل دی، درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام بدک الفاظ دي. دي کی زیادت خلق کړه دي چې اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام. دا الفاظ به کې نشته دي. دیم په اذکار مقیدو کې لاس پروتکول نشته، لکه د موږ نرسو ډیر اذکار دي او دعاګانې دي، ډېر بهترینی. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، خو دې کې لاس پروتکول دا نشته. بل دې موږ مطلق اذکار لکه سبحان الله الحمدلله الله اکبر، یو سړی اس ذکر کوي، درود شریف ویل، استغفار ویل، نو ارسوره چې بنده ویل شي ځان له تعداد مقرر کی درځي د خپل دغه موافق نو کوي دي، خو د شریعت د طرفه په د پابند نشته. که یو ځل وي، که لس ځل وي، که سل ځل وي، که ځل به زر پیری وي. بل قسم اشعار دا اذکار دي چاہے تو مشروع اذکار،
وې دا کوم دي چې کوم سنت کې راغلي ذکر به بنداغه کوي چې سنت کې راغلي سنت طریقو کې یو ذکر نه لکه قران مجید خټول ذکر دی کنه خو یو ذکر نبی علیہ السلام ویل دی چې دا ذکر دی نو بنده به هغه ذکر کوي دویم ذکر چې هغه دوی ذکر بدعي مبتدع د ځان نه جوړ شوی لکه د دې زماني صوفیا چې کوم ذکر کوي لکه څه الفاظ داسې وي لکه هو یا د ذکر هغه طریقه داسې کوي چې هغه د شریعت نه نقل لکه وی لا اله الا الله خو په داسې طریقه وي چې سر په بره په خي طرف هم خوځي په ګس طرف وي دا موږ سجل کوي دا داسې سر بره او چته به د زړه لزر پر کوي نوړمبه وی لا اله په بره بره بسر وي به الا الله الا الله الا الله یا په وجد راشي چې تیګ را خلاصي کی ټوپونه وي ګډا کوي دا طریقې ناروا دي خصوصا دا د هو دا ذکر بیا ذکر اجتماعي طور سره کول چې یو وای دا وای بل او بیا ای سب شروع شي دا سی وای دا اجتماعي ذکر په محفل کې دنه چې یو به استاد نور شاګردان یو منټري نور ور پسې وای یا د هغه مختلفه طریقې دي د شپې تیارې جوړه کی مریدان راغونډي پیر سیبمي او د هغه د لپاره چې د الفاظ مقرر دي بیا پایږي په مریدانو باندې پیریان کینی پچا باندې هوجه درازي سو کمیس لې سو پټکی غردي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه تجاوید سے خلق دی پیدا چل کی یره مونږ باندې هوا دا چلنه کی دی ودا شیطان راشي د شیطان کار دی دا شیطان هغه ډیره خطرناکه ټنګور کې نه باندې دا کارو شي ابي تابعید غالبا حسن بصری رحمه الله هغه وای زمونږ د دې ترمن دی فرق دا دی چې دی دا وجد پدې راځي دی باندې او چتیدل را خلاصیدل راځي دی په ګرا غرزيږي ودا دی تلان دی تلاین پرتی نرم قالین باندې دل ادا کار کیږي وې دې په دیوال باندې کینو وي به ته قران وای که سجل ولو شو به پر اختیا په دوجه راغلی یې دې کوئی په غاړه کینو وي که په دوجه شو کوئی ته پریوته نو اختیا د په دوجه راغلی ولته به نه راځي په دوجه راځي صرف په قالین باندې په نرمه بستر باندې دا ډېر ډوړې خړلې خاص به ادا به دې ذکر دی نو طریقې د ذکر هغه دادی چې امر او نهي د الله منل الله دا کار وکا بس هغه کار کول دا د الله ذکر دی وې دا مکه او نه کول ذکر دی بل اسماء او صفات د الله رب العزت د الله رب العزت نومونه ویل الرحمن الرحیم الملك القدوس دا نومونه د الله رب العزت ویل سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا ذکرونه ویل بل وې ذکر په اعتبار د حقیقت سره د یو قسمه دی یو د الله ثنا او صفت ذکر کول لکه سبحان الله په خپل جبه کې الله ډیر لوی دی الله پاک دی الله رب العزت ډیر خسته دی دم د الله ذکر دی دیم ذکر د دعا په طریقه باندې کول چې د الله نه دعاګانې غوښتل په خپل جبه کې دی غواړه دم د الله ذکر دی دریم ذکر د رعایت د پاره د زړه د مضبوطولو چې سمانا داسې تذکری سره داسې طریقې سره د الله تذکره کول چې زړه کې مضبوطواله راځي او د الله ير راځي لکه ګناه د مخه تو شو دا ویل چې الله ما ته ګوري الله مې په سر ولاړ دی سخت در باندې را لا وایي په مړ الله مې په سر ولاړ دی زړه به مضبوطي بل ذکر کې د اثر پیدا کولو طریقه صدا نو یو دا چې ذکر په پټه کول چې صبر په پټه سره ذکر کوي دې کې اثر ډیر دیم ذکر باجزۍ سره کول تکه د الله یاد دی څومره چې عاجزۍ سره ویني دي کې اثر دی دریم یې سره او څلورم د ټولو نه اهم خبره په اتباع د سنت سره چې د سنت اتباع په ذکر کې نه و دا ذکر نه دی ولا ذکر الله اکبر د الله ذکر ډیر لوی عبادت دی تر دې چې د موزم د غل د اقیم الصلاه لذکری مسقائم کزما د یاد د پاره نو چې په ذکر د الله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نو اس اجر او ثواب پکې نشته دی د دې وجنه دا د فرض نورستو چې کم تعداد د اذکار د لکه سبحان الله اوس دا یو څو طریقو سره نه کړل لسپيري درې دیش پیری او 25 زله 25 پیری سبحان الله 25 پیری الحمدلله 25 پیری الله اکبر 25 پیری لا اله الا الله مشکات کی حدیث ده دې طریقې نه علاوه د فرض مثبت دی لګیا دی یو رضا به ټول سلسله وامه نو دا ټیم کې چې د سلسله پیری وي نه دا ناجایز دي
ها دغه ټیم کې سنت طریقو سره وایا بیا دا غینه بعد تاموس کړه د اسناسن بیا سلسله زل وایا 200 زل وایا 500 زل وایا او دغه تعداد باندې بدلی فائدې سدي د ذکر الوابل الصيب د ابن قیم رحمه الله کتاب دی هغه د ذکر اصل فائدې ذکر کړی دي ډېر غټ فائدې دي د ذکر سدي دی کې قران مجید ذکر کړی دي خو یو د حقینا غټه فائدہ وې ذکر علامه محبت الله دا د الله د مینې او د محبت علامه ده سمانه ده چې دا سړی د الله سره مینه د ځکه الله یادوي ځکه چې د چا د کم سي سره مینه د ټولو د داغي تذکری کوي دیم دا دی چې دا علامه ده د الله د محبت چې دی بنده سره د الله محبت دی ځکه د توفیق دی یادول ورکړي دی دیمه فائدہ هغه حفاظت د وسوسو نه چې انسان د وسوسو د شیطان نه محفوظ وي او دریمه فائدہ زړک لکېدل دي هغه بي ځای یاره په دن راځي سوا د الله د يرنا او څلورمه فائدہ د الله امداد حاصلې دل دي ځکه چې الله انسان دی کمزور دی عاجز دی دته هر وخت د امداد د الله ضرورت کنه بس الله یادوا د الله امداد به سره الله فذكروني ما یاد کوي اذكركم زبم یاد کم د دې څه مطلب دی علما کرام ذکر کوي الله ما یاد کا بدا بدارای زبر یاد کم بالمغفرت ببخنا بخنا بد تزوکم دیم فذكروني الله ما یاد کوي پاسانتیا کی اذكركم زبم یاد کم سختای کی حدیث کی راځي پیغمبر علی السلام فرمای یو انسان پر راحت کې د الله نه دعا نه غواړي سخت جبرا شو دعا غواړي عاجزي کوي نو ملائکه الله سره ناشناونه आवाज دي او چې انسان پر راحت کې د الله نه دعا غواړي الله ډیر یادي چې سخت پراشي ملائکه الله آشنا आवाज دي موږ امداد لولېګا نفس قرونی ما یاد کوي په دنیا کې اذکرکم زبم یاد کما آخرت کې بل فذكروني ما یاد کوي په مجاهدی سره په ځان سختیو کا زړه به نه مني خو الله یاد کا اذکرکم زبم یاد کم په مشاهدی یعنی خپل دیدار به نصیب کم او پنځم فذكروني ما یاد کوي په نعمت کې اذکرکم زبم یاد کم سختۍ کې شپږم فذكروني ما یاد کوي اوازي اذکرکم زبم یاد کم په خلقو کې سمانا دي خلقو زړه کې وستا بینه واچو اوم فذكروني ما یاد کې د خلقو په ډله کې او په جماعت کې اذکرکم زبم یاد کم په ډلو د ملائکو کې او اتم فذكروني ما یاد کې تنگسیا کې اذکرکم زبم یاد کم دا تنگسیانه په استلو کې زبر د تنگسیانو باسم نهم فذكروني ما یاد کې په دعا سره نو زبم یاد کم قبولیت سره دعا بدل قبول کم نهم دا لسم فذكروني ما یاد کوي په شکر سره اذکرکم زبم یاد کم په نعمت چې شکر دې د نعمت ادا کو نو زبدل نعمتونه ډیر کم ځکه جبل دی کې الله فرمای لا ان شکرتم لازیدنکم الله فذكروني ما یاد کوي اذکرکم زبم یاد کم واشکروا لي زما شکر ادا کوي ولا تکفرون زما شکر مکوئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین